پکې شهید شي او امیر بچ شي وی چې کم امیر هغه به اوس مخې ته کېږي نو امیر مخې ته شو چې کم د صحابه او د لښکر امیر وی زه دې دریاب ته لږ تقریر کو عجیبه دور ودرېد دریاب ته تقریر شروع کوي خبردار مونږ د امام الانبیا صحابه یو پتا تیرېدل غواړو مونږ ته لار پکار ده بس اسې ورو دنګو وی راځئ را بس ټولو صحابه او اسونه ودنګول او په دریاب ورلل او چې پورې طرف ته ووتل داسې وتي و چې د دې اسونو په دې سو پورې د اوبو داغ هم نه و چې پلې طرف ته ووتل داسې دور و داسې ښکلی دور و داسې پاک دور و د امام الانبیا دور و که نه ښه مونږ به نه خفه کېږو مونږ د هغې دور سلمې برخې ته هم نشو رسېدی نه سلمې برخې ته هم نشو رسېدی نه د هغې دور ته څوک رسېدلی شي تپوس شو وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ بهتر دی کو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بهتر دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابی دی او عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه تابعی دی وی دی کې کم بهتر دی جواب ورته میلو شو وی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې جهاد لته د نبی علیہ السلام سره او اسیس غلو او د هغې اس په سپېږمو کې دوړه لګېدلې وه دوړه وی یو امیر عمر ابن عبدالعزیز نه ډیر شي عمر ابن عبدالعزیز د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د اس د سپېږمې دوړې ته هم نه رسي دوړې ته د اوسني دور ټول اولیا را جمع کا سره د ائمه اربعو را جمع کا سره د تابعینو را جمع کا د یو صحابي د اس د سپېږمې دوړې ته هم نشي رسېدی داسې دور داسې صحابه قوم نه ورکوي دلته په منبر ناست دی امیر المؤمنین هلته یې لښکر لیږلی دی دې ځای نه وایي یا ساریة الجبل ساریه د لښکر امیرو دلته ناست دی په منبر وایي یا ساریة الجبل اے ساریه غر ته وګوره شا به دشمن د پسې درغې د دې ځای نه هوا آواز اوچت کو روانې کو هلته د امیر په غوږو کې ارته و امیر ته آواز راغی یا ساریة الجبل ساریه غر ته وګوره دا خو د امیر المؤمنین آواز دی دا د کم طرفه راغی هوا آواز وړو په غوږ کې ارته و چې داسې شاته وکتل دشمن پسې را روان د غر د طرف نه واپس وختل دشمن له ماتې ورکړه دا چې داسې حکمران دعا غواړي نو 24 ګنټې الله دعا قبلوي امام العادل راغلی دی چې منصف او عادل حکمرانی د 24 ګنټې الله دعا قبلوي تقریر یې کو یو کس پاسې د تقریر په منځ کې وی مه کوه مونږ ته تقریر وی ولې وی تا د بیت المال نه یو قمیص ورکړی او صادر نو یو د مال را کړی یو به د ځان لا اغستی نو زما تېنه قمیص شو ستا خو قد دنګ دی نو ستا تېنه څنګه قمیص شو نو تا ځان له دوه اغستې ماله د یو را کړی ولې دې داسې کړي دي هغه ورته وی زوی ناستو زوی ته وی جواب وله ورکړه زوی ورته وی یو قمیص د ده ته میلو شو یو ما ته وی دواړه مې یو ځای کړل وی دله مې تې قمیص جوړ کړ وی صحیح شو اوس وایه داسې دور وی ګورئ چې څه خبرې ما ته به کوئ موقع به خلکو له ورکوله وی خبره راته کوئ د حمص علاقې یو گورنر مقرر کړی عمر فاروق رضی الله تعالی یو ورځ ورغې خلقو ته وی دی گورنر نه مې مطمئن یې که نه خلق وی زمونږ په یو څو اعتراضات دي څه دي پې وی دی د شپې چاله نه راوځي وی ښه بل اعتراض وی په هفته کې یوه چوټي کوي بل اعتراض وی سهار ناوخته راوځي وی ښه راغې گورنر ته وی راشه د قوم مخې ته ودرېږه ښکلی دور و دلته گورنر ودروه خلق را جمع وی څه سوال هم دی وی یو سوال دا دی چې دی سهار ناوخته راوځي وی ولې ناوخته راوځي وی حضرت بیبي مې بیماره د کور کې څوک شته نه چای په خپله پخوم ډوډۍ په خپله پخوم نو چای روټۍ بچو له تیاروم جو لیټ شم نو بیبي مې بیماره ده ځکه ناوخته راوځم وی دویم سوال کوئ وی دویم سوال څه دی وی دی د شپې چاله نه راوځي او د ورځې نه دا خو خلکو ته د شپې مسلې راځي وی ورکه جواب
وی حضرت ورځ مې مخلوق لور کړې ده او شپه مې خالق لور کړې ده. ورځې فیصلې وکما نو په مصله ودرېږم، هغه فیصلې د شپې الله ته اورم چې نن مې دا فیصلې کړي. ورځې به فیصلې کولې او د شپې به په مصله ولاړو، هغه فیصلې به د الله په دربار کې اورولې چې غلطه فیصله خو مې نه ده کړې چېرته. نو شپه د خالق ده، ورځ د مخلوق ته ده. وی دریم اعتراض، وی اب تک یوه چوټي کوي بې تپوس. هغه ورته وی حضرت دقه یوه جوړه مې ده، دا ډبله ده، نو بله جوړه مې شته نه، نو دا ووینځمه په هفته کې یوه ورځ خوله پې جمع شوي، نو بیا را سره بله کپړه نه وي، نو ځان نه مې صادر کور تو کړی بار ته راوتی نه شم. د عورت د پټولو را سره څه نه وي، نو دا جوړه غرمو ته پرته یې زه کور ناست یم، نو دا یوه ورځ چوټي په دې کېږي چې بیا را سره بله جوړه نه. دا د حمص د علاقې گورنرو والامام العادل، عادل حکمران چې دعا غواړي الله یې قبلوي. مونږ هسې د عادل نوم اورېدلی دی، صرف نوم هم زوت کړی دی. عادل پیژنو نه چې عادل حکمران څه ته وایي، عادل حکمران څه ته وایي. خلق یې راغې ملاقات لوي این وي، ورشئ په جومات کې به یي نو چې لاړه ځان له ښکلی په جومات کې، هو دا امیر المؤمنین دی، دا هغه لو کان بعدي نبی لکان عمر، دا هغه دی. وی آو ته سره خو څه نشته دی، بس هغه ورته وي انصاف چې دی دا د بنده قلا ده، انصاف قایم که بن آبادې مه جوړوه، دا ستا قلا ده، بس دا به د حفاظت کوي. انصاف ستا قلا ده. خلق به ورسره داسې میلو شو، وبه یې لیدو امیر المؤمنین د شپې راوتلی دی، د قوم حالت معلوموي، قوم حالت معلوموي. بچي ولیدل ډېر په تکلیف حالت کې دي، تکلیف په حالت کې دي، مور ته جاړي. سمدستي لاړ د بیت المال نه هغې له سامان راوړو، سامان یې وردنده که، سامان بچو ته پروت دی، بچي ناست یو دی ورله هغه غلام یې وی داسې د اوتر په حالت کې بار ناسو، سامان یې دنده ولېږه بچو له او داسې لکه اوتر بار ناسو. ما وی زونه وی چې نه صبر وکړه چې کور کې هغې ماشومانو له هغه سامان پوخ شو که نه، هغې وخوړو لبې شروع کړې، د ماشومانو وخندل. وی ما ته وی چې راځه چې وځو. ما چې ولې؟ وی ما ته وی چې ما دا ماشومان په جړه لیدلي وو، نو ما که قیامت کې الله عمر ادرې ورته وی چې عمره رضی الله تعالی عنه دې ماشومانو ستا په دور خلافت کې جړلي وو، ما له د هغې اوښکو جواب پکار دی. زه د هغې اوښکو تپوس کومه، زه به وایم چې یا الله عمر د هغې پورې په هغه ځای ناسو چې څو دې ماشومانو خندلي نه والله، د جړا جواب په خندا واله. زه هله پاسېدلی یم چې ما د دې ماشومانو خندا لیدلي، ما د دې ماشومانو خندا لیدلي. نن سبا تاسو د غریب د حالت وګورئ، دا تکلیف وګورئ. الله اکبر، چغې ووهلې، چغې، دا کم حالت ته ورسېدلو. د خدای د رضا دپاره نور پرېږدی، خلقو پسې نه وایو، د خلقو نه ګیلې نه کوو.